صلی اللہ علی محمد النبی الأمی. اما بعد، کتاب الطہارت کتاب دے پا بیان دا طہارت عبادات شروع دا عبادت پا دی معاملات باندے والی مقدم کو وی لأن العباد لم يخلقوا الا للعبادت دا بندگان دا عبادت دا پارا فیدا دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے عبادت خودے قسمون دی روجم دا حجم دے زکاتم دے نو پدے طولو کی سیب علیہ رحمتا منز مقدم کو ولی من مقدم کو زکاة چی من اہم دے. نمبر 2 زکاة چی منز بعد الصلاة دے. ایمان براوڑے ایمان پسی بے منز تے. دریم زکاة چی منز اعام دے فا ارچا باندے دے اعام. زکاة کو چاہتا پا مالدار باندی لگا دورانے وستاس ارچا باندی بھی نو دا دی وجنا او بیا چی دے سیب علیہ رحمتا پا دی ماندکی طہارت ولی را مقدم کو دکا دا ماند چابی دا منس موقوف دے پا طہارت باندی نو دا طہارتی ذکر آوست. طہارت پا لغت کی نظافت توی فاکی تا پا اصطلاح کی طہارت سا توی دا دلتا ذکر بے پا کتاب الطہارت تو دا ہدایے کی موایا دا کنز کی موایا طول کتابوں کی بے تنظیف پا اصطلاح کی تنظیف البدنی والثوب والمکانی عن النجاست والحدث وفضلات الاعضاء. بدن پاکی صوبہ پاک کی مکان دا نجاستنا دا حدث بی او دسینا دا فضلات الاعضانا چے کم زیننا نکان کٹ کول دی اختان کٹ کول دی. بیا دا طہارت پا 2 قسم دے ظاہری او بل دے باطنی. ظاہری چی دے نو دا پا 3 قسم باندے دے. طہارت عن النجاست. نمبر 2 طہارت عن الحدث دا بیودسینا لکہ انسان چاردام پر آغلے وی نو دا حدث خود نجاست ندے اخکاری نو اوزان متی پاکے. او نمبر 3 طہارت عن الاوساخ النابتتی دا آغا خیرون چرا زرغنی گی ترخ والی اختان حلق دعانی تقلیم الاسفار وغیرہ. او باطینی چی دے نو دام پا 3 قسم باندے دے. نمبر 1 طہارت الاعضاء عن الجرائم والمعاصی. دا اندامونا دا گناہونو نپاک وی چی چاردام دی نو دوبارہ با بیاولی چاردام کے ذکر بے کہ نور علی نور بتی جوڑش چی طہارت ظاہری دیشتا خو باطنی با دی راشی سترگی بری صفاشی لاسونا بری صفاشی سر بانی دی مسا وکللا غلط سوچ دکڑی مازغ بری صفاشی خپی بری صفاشی. طہارت الاعضاء عن الجرائم والمعاصی. نمبر 2 طہارت القلب عن الاخلاق الرذیلہ. زڑکی دی حسد دے زڑکی کینہ بغض دے زڑکی دی میلان الی الاجنبیہ دے زڑکی دی چی دے ریادہ زڑکی دی کبر دے دا اغیس خزر پاک. نمبر 3 طہارت السر عما سوى اللہ. سر دا ما سوى اللہ نپاکی چی غیر اللہ تکم میلانوی اغا ختم شی.
دا طهارت الاذان عن الجرائم والمعاصی دا د عام مسلمانانو د پاره یو ولایت ده. د ولایت د الله د دوستانی ادنا درجه ده. طهارت القلب عن الاخلاق الرذیلہ دا د مؤمنین الصالحین ولایت ده. او طهارت السر عما سوى الله دا د صدیقین انبیاء کرام ده. ہر مرتبہ کی طہارت تو داغی دا پارا نصف العمل دے. دا اعضاء چی دا جرائم و دا معاصیو نپاک کی نورلس کشل دا خبر نورلس دا ولی یو سړی دا دیوال تا ډډه وواله خلی بند کړه موبایل ختم کو ډډه والی د نه ښځې ته ګوري نه پړکې کبر راولي نه غرور راولي نه حسد راولي هیڅ قسمه اعضاو باندې جرایم نه راولي نو دا کاری نیم دی لا پوره نه دی والی راپاسېږي به په دې اعضاو باندې په سترګو به قرآن حدیث دی ته ګوري په غوږونو به دا اوري او په لاسونو باندې سجدې رکوع وغیره 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 دا هر څه به کوي. یوازې په طهارت د اعضاء عن الجرائم باندې به کار وشي وبه نشي که نه دغه نصف دی نو دا خو تخلا ده اوس د دپاره تحلا پکار ده. دارنګې زړی چې کوم دی د دې رذایلو اخلاقو رذایلو نه پاک کړی دی په دې خو کار نه کیږي ورسره به تحلا بالفضایل د زړه کوي. زړه کې به د توحید عقیده راولي د رسالت عقیده م راولي ښې ښې خبرې به پکې زړه کې راولي ذکر اذکار به کوي په زړه باندې وغیره. نو دا بیا ټول دغه شو. دا تحقیق چې ګوري اتحاف السادة المتقین د زبیدي دویم جلد 306 صفحه کې. طهارت په فتحې د طوا سره نظافت فاکۍ ته وایي او طهارت په کسرې د طوا سره آله د نظافت ته وایي چې په څه باندې ته ځان پاکې او طهارت په ضمې سره اوبو ته او خاورو ته ویلی کیږي. اوبه خاورو او طهارت دا مصدر دی لباب نصر ینصرونا او د کرمه یکرمو د دوانو بابونو نه دا راځي. طهره یطهروم راځي او طهورا یطهروم راځي د دوانو بابونو نه راځي. او صاحب د غایت المقصود خطا شوی دی دا شارح د ابو داود دی. حیث جعل من باب غضرب یغضربه طهارت یې څه نه ګرځولی دی د غضرب یغضربه نه خو دا نه جوړېږي که طهاره یطهروه نشي ویلی. دا خبره خلیل احمد سهارنپوری صاحب کړې ده په بذل المجهود کې چې غایت المقصود والا خطا دی. الفصل الاول عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ د نوم څه دی ملا صاحبه نوم د عبید دی او ځینې علما وایي چې د نوم عمر دی او ځینې عالمان وایي چې د نوم کعب ابن کعب دی. په نوم کې درې قول دي او نور بالاتفاق صحابي دی. په زمانې د عمر فاروق کې وفات شوی دی په طاعون د عمواس کې. ډېر طاعونونه تیر شوي دي هغې ته طاعون د عمواس وایي 18 هجري وه. او یو چې دی نو حارث بن حارث اشعري دی. هغه حارث بن حارث اشعري الترمذي راوي دی. او بل چې دی نو هغه کعب بن عاصم اشعري دی. هغه د نسائی ابن ماجه راوي دی. نو درې اشعرین صحابه کرامونه احادیث را نقل دي. دا ابو مالک اشعری دا
راوی د مسلم دی. او حارث بن حارث اشعری، حارث بن حارث اشعری د ترمذی راوی دی. او کعب بن عاصم اشعری د نسائی ابن ماجہ راوی دی. قال نو دے فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، دا پاکی چی دا نیم ایمان دے، پاکی نیم ایمان دے. وس بس سکی دا ایمان چی پا من بانی نیم کی صرف چار ادام پا کی نیم ایمان دے. یا لکا دا چار ادام تر چا دا پارا که دا مانزا دا پارا چې چار ادام سره دا منځ مرګری کی او د مون نه بعد سره بیا دوام مرګری کی، بیا نیم ایمان ته نه رسیږي. نو یوازې چار ادام به څنګه نیم ایمان ته ورسي؟ وی بن شو طالب جان په کپالي د رجلینو کې اله به دې پیشي چې سرکی دي په پخځینو. نو صاحب علیہ رحمتا چا خدا جواب کرے دے چی د شطر دری معنی دی. شطر بمانا جز من الشے، شطر بمانا نصف من الشے، شطر بمانا جانب و طرف. فولو وجہکم شطرہو، دلتا د شطر نمراد جز من الشے مراد دے. نو بے سوال دپشو الطہارتو الطہور شطر الایمان، جز د ایمان دے. دا خو موږ منو کنو چې جز د ایمان دے، خو په دې باندې نقص وارد دے. نقص پیدا وارد دے مولی صاحبہ چې ته دا فصل ثالث به وې که نه به وې؟ وی ویمه به چې فصل ثالث وې نو ګور هغې کې ورته ګورم 16 نمبر روایت کې والطهور نصف الایمان، طهور نصف ایمان دے. شطر خو په معنا د نصف سره که دلته شطر په معنا د جز والی نو هلته به نصف الایمان سره به سکې، نصف الایمان سره به سکې. جواب دا دے چې نصف الایمان سره به بیا زه دا کار وکما چې نصف بویه کنو. نصف خودی ته نه وایي چې ته اندوانا بیخي په منځ باندې نیمه کې نصف لی و نصف لک وهذا قوم جاهلون. دا کوی شي یوازې دې کې خو منحصره نه ده، نصف خدای نصف اقل او نصف اکثر. خدا طهارت نصف اقل من الایمان دے او دا پاتی دین نصف اکثر دے. نصف اقل کم بے سم اقل رشتینو اقل. نو بے خبر ٹک شونا. دریم جواب بتداو کی صاحب علیہ رحمتا چھ دا طہارت دا پا دو قسم باندی دے، یو ظاہری دے او بل باطینی دے. او ایمان لدغی دو سخا عبارت دے. دا طہارت ظاہری یو دا طہارت دے، طہارت باطینی بل آغا دے. طہارت ظاہری نیم ایمان شن، کل ایمان سرے عبارت طہارت ظاہری اور طہارت باطینی نا. طہارت باطینی تخلا دا، طہارت ظاہری تخلا دا. شاید بل جواب دا کرے دے چالکا اسلام کی څه خبرې دي، خود دوه ټکي پکې دي، یو تخلا بل تحلا. تخلا عن الرذائل، نو طهارت کې تخلا عن الرذائل دا، او بل تحلا بالفضائل. نو بس پته ولګېدل چې ایمان تخلا او تحلا دا او دا طهارت پکې تخلا دا یو ټکی دی، نو نصف الایمان شو کنو. چا پکې څلورم جوابم کړی دی، وی دا سکار دے چی یو انعامی اجر دے او بل استحقاقی اجر دے. دی ملا شرشم تما اویلی چی ملا شرشم 400 تلارشا او دا کار اوکا 100 روپی نقد والا. ملا پالک تمی ویلی چی تپی وخر تلارش او دا کار اوکا او نقد والا 500 روپی.
نغدی والا 1500 روپۍ فکر دی رالی نو ده څه چل وکړو دی ولاړل د 400 والا چې راورسېدو نو د ده څو روپۍ کېږي ما چې جب تلاس کو نو 520 مې دله ورکړو نو دراني استاد راته داسې خړ خړ وکتل چې ده ته خو یې څه یادې کړی وي او دی خو لکه چې تېر وه ته څو یې وله ورکړې دغه په یوه ښه روم نه هلک هم نه پیسې یې وله ورکړې دواړه په یو تله وتلل او دا دواړه په یو تله باندې تلل نشي ټول دوستان یو شان تېر مه ګڼه رحمان دا 400 ته تللی دی هغه په یوه خر ته تللی دی اوس دی سبق هم ختم شو خو دی غلی ناست دی نه خوځېږي چې د هغه څه به څه کوي چې هغه رالی نو هغه له مې خړ سترګې لوټ ورکړو 520 بیا مې د هغه له څه ورکړو نو اوس مسله دا شوه چې ګوره د دې ملا شرشم استحقاقي اجر سلو او دا 520 ولې ما انعامي ورکو او هلته چې دی د هغه 520 استحقاقي اجر خو ما ولې 520 انعامي اجر ورکو نو دا دورانې ویلی شي چې هلکه د دې 400 وال انعامي اجر د پیوخر د استحقاقي اجر سره برابر او د دې انعامي او د هغه کم یو استحقاق قرنګ مولوي صاحبو په دې ایمان باندې چې خدای کم اجر مقرر کړی دی بیا خو د هغې نه زیات ورکوي که الله یضاعف لمن یشاء زیات ورکوي که نه ورکوي خو د هغه کمې چې استحقاقي اجر دی او د چارهدام دپاره چې کوم استحقاقي اجر دی هغه مه یادوه چې کوم بیا هغه انعامي ورکوي نو په دې چارهدام دومره انعامي اجر ورکوي که نه چې د هغه ایمان د استحقاقي اجر د نیمې سره برابر دی لکه دې 400 واله چې زه 2.5 ورکم نو د ده دا انعامي اجر دا د هغه پیښور د استحقاقي د اجر د نصف سره برابر دی بیا چې په 2.5 دي که نه بیا چې هلته پیښور والا راشي هغه له خو مې 5 ورکو نو وروره د هغه خو بیا ډېر لوی اجر دی هغې ته خو بیا دا اجر رسېږي ځکه دا د سوونو خبره ده او هغه د زورونو خبره ده نو چا پکې دا جواب کړی دی کړی دی بل جواب دا دی چې دویمه سپاره واړوئ وما كان الله ندی الله جل جلاله لیضیعه چې برباد کانی ایمانکم ای صلاتکم ستاسو منځونه جلالین واړوئ که ستاسو منځونه چې بیت المقدس تم څه کړي دي الله پاک جل جلاله د مانځه نه تعبیر کوي په چا باندې کوي ایمان باندې فکر دی راغلی او سیب علیه رحمته د کراچۍ مفتی صاحب مفتی ضروری خان صاحب وایي که چرته ایمان لره خدای شکل ورکي داسې خارج له راشي نو د مانځه په شکل به وي قیام رکوع سجده په دې باندې دا مونځ د دې ایمان سره مشابهت ډېر دی نو معنا یې داسې شوله چې دا طهارت شطر الایمان معنا نیم مونځ دی چې او چاره دام دی وکړو خو بس نیم کار شوی دی که نو نیم کار درته څه شو پات شو بیا په دې یخنۍ کې فکر دې رالی بیا خو بیخي نیم کار شوی دی نیم درته سره پات نو ایمان به معنی څه شو ملا صاحبه سوالات چون فلا اشکاله نو دې باندې مشهور اشکال واردېږي او دا ځای اهم دی دا یاد کړئ دا اکثر په دغه کې هم راځي ښه په پارچجاتو کې فکر دې رالی بسم الله الرحمن والحمد لله الحمد لله چې لا تملأ الميزان دا ډکۍ تلې لره تله د تلنیکو یو الحمدلله سره خدای ډکۍ دونه غټه تله ده چې انساني ادراک نشي کولی او سبحان الله الحمدلله چې لا تملأان دا دوه تلې دغه کوي دا ډکۍ یا ډکۍ ما بین د سماوات او د ارضي
لکه هر یو عمل به په تله کې کېښوستل شي، خو تله کې به دروند کم عمل وي او تله به پې کم باندې ډکېږي. نو دا ولیکه اسباب ثقل میزان. یو خو توحید د باری تعالی دا عقیده، عقیده د توحید. دویم اتباع الحق، چې څوک اتباع چې کوم ځای کې حق وي بس هغه حق ته حق وایي. فکر دې رانه ابو بکر صدیق فرمایي انما ثقلت موازین من باتباعهم الحق. دا هغه چا ته دې درنیږي چې څوک اتباع د حق کوي. دریم اتباع د سنتو، د الله د نبي د سنتو اتباع لا ډېر اهم خبره. بل حسن الاخلاق، دا ډېر وزني دي، ته لړه کوي. حسن الاخلاق دې ته نه وایي چې څوک تا څه جنګ کوي او ته دغه کې دا مات قرآن شریف باندې عمل کول. د قار په ځای قارېدل او چې کوم ځای کې قار نه دی پکار هلته نه قارېدل. حیا کول، په خپلو زنانو خودو خویندو لوریانو باندې پرده کول، کبر غرور نه ځان ساتل. قرآن شریف اخلاق دي ته حسن الاخلاق وایي. ګوره موږ او تاسو په حسن الاخلاق کې ډېر دغه یي چې کم سړی په کور کې ښځو ته خاندي راخاندي او وایي ښه سړی دی ښه اخلاقي دی که هر خوا ځي څه درته نه وایي. دې ته څوک ښه اخلاق، دې ته به زه او تا ښه اخلاق وایي خو الله یې ورته ښه اخلاق نه وایي. بالفاظ دیگر ذکر دراله چې بازارونو مازارونو بې پردې کمې زنانه وګرځي نو چوکه ماتول پې ښه اخلاق دي، نه قارېدل ښه اخلاقو نه. باشه لانجې هلکه ځان له ونه ګورې، دا خو داسې ګپ شپ کې ویم ښه په نرمه باندې کار کوئ. او که نه بل دی او که نه طالبانو له خو لږ شانته چې دغه دې ورکړه بس بیا هر څه بدلېږي. بل دی طول الصمت، اوږد چپوالی، چپ ناسته. د دې انسان عملنامه به ډېره زیاته درنه وي. د چپ ناستې والا انسان دنکدن به ډېر اساني. د چپ ناستې والا انسان به په پل صراط باندې ډېر په پړق باندې ورپورې اوسي. بل دی ذکر الله، چې څوک د الله ډېر یادوي. ځکه دی راغلی د الله پاک لکه تاسو د علم نه فارغه شولې چې درس نه کوئ نو علم به په کوم ځای کې په ترقۍ شي. چې تصوف دې نه یې کړی نو ذکر ته بیا مولیان طالبان ذکر او تلاوت ته نه برابر، ذکر او تلاوت ته نه برابر. نو ځان لره خپل یار پیدا کوي. بل اخلاص، عمل کې اخلاص ډېري. او بل وروره خدمت د چا د قبر. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي انسان طلبه د نیکۍ دا سپکه شي، چې سپکه شي وایي چالانې کوي جهنم ته، نو په دې کې به یو ملایکه را روان وي او په ګوتۍ کې به ورسره لږه خاوره وي چې ودرېږئ ودرېږئ. تاسې وایي دا وزن وله بیا وکړئ، چې وزن وله بیا وکړي نو بیا بیا نیکۍ سپکه نو دا خاوره به پکې کېږدي نو د نیکۍ تله بیا ځمکې له لاړه شي. د کرماني رایې بدله ده، هغه وایي چې هلته درونوالی دا دی چې بره ځي او سپکوالی دا دی چې ښکته به راشي. دا د کرماني شارح د بخاري رایه ده، خو د ټولو جمهورو نه دا بدله ده. جمهور عالمان د دې دنیا د تلې په شان تقاید چې درنه شي نو لاندې به لاړ شي. نو دا چې خاوره پکې کېږي ځمکې له به لاړ شي. وایي سړی پاس شو په خاوره، بیا به تپوس وکړي دا سړی چې دا زه په څه پاس شوم. دا تا د یو نیک انسان په قبر باندې یو بیلچه خاوره اچولې، په هغې باندې کامیاب شي. د الله سره جوړه وکئ، بیا چې ستاسو په قبر چا یو موټی خاوره اچولم بیړه بې پاس کېږي. چې الله سره یې څه وکړم مناسب جوړه وکړه. نو دا هغه شیزونه دي چې دا تله درنوي. والصلاتو دا مونږ چې دی نورن دا رڼا ده. انسان رڼا ده معنی نورن په القبر، دا رڼا ده په قبر کې، نورن په القیامت
او دارنګي دا چې دی نور معنی هغه نور دی یسعا نورهم من بین ایدیهم مخې ته به رڼا روانه وي ښه یا دا سبب د حصول د نور دی چې جنت دی ښه او بعضې وایي چې دا نور په وجهې دی من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار او کما قال دروایم من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار د چا چې د شپې منځونه ډېر وي نو د ورځې به مخ روښانوي او کما قال بزرگ رحمت الله علیه دا حدیث نه دی ګوره دا یو نغه استاد نو شاګرد ته احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو چې دا استاد دې ته راورسېدو چې پلانکي صحابي مثلا به وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پړق شي چې په دروازه باندې یو زبرګ راننوته دی مخې رڼا کوله معروفه بزرګ هغوی ته نو دی استاذ د دې بزرګ متعلق ویلي چې من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار طالب دا مخصوص که چې هغه قال رسول الله ګین دا د هغې مقوله د نظر یې هغه ولیکو حالانکې دا حدیث نه دی خبره مې ته وکړله چا نه ملا صاحبه د شرح نخبې کې د حاشیې باندې مته دا دغه شي راشي نو دا د بزرګ وینا شوه د چا وینا شوه د بزرګ وینا دا ښه خبره ده راځه او صبر چې دی ضیاء صدقه چې دا برهان دا دلیل دی او صبر چې دی ضیاء دا رڼا ده او قرآن حجت دی لکه ستا دپاره که عمل دې پې وکړو او علیکه یا په تا باندې کل الناس دا ټول خلک یغدو سهار وختي دي خرڅوونکي دي خپل ځان لره ازادوونکي دي نفس لره یا هلاکوونکي دي نفس لره هر انسان باندې چې سبا راوکړي خپل خپل کارونو پسې داودي نو یا په دې ورځ کې دی د اذان تباه کي او یا ځان ازاد کي نو موږ او تاسو د ازادۍ ځای له راغلي د خیره سره الله پاک دې زموږ تاسو نفس آزاد کړي او ځینې څوک خپل ځان څه کړي ملا صاحبان هلاکي کړي رواه مسلم وفي رواية لا إله إلا الله والله أكبر تملأان ما بين السماء والأرض ما ندے مندر دا روایت پہ صحیحینو کی او نہ پہ کتاب دو حمیدی کی او نہ پہ جامع کی چکم دے دوان بخاری و مسلم را جمع کری لیکن ذکر کر دے لرد دارمی پہ بدل سبحان اللہ والحمدللہ کی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم یخودلکم تاسو تفاع سبانی جمع ہوکی اللہ تعالیٰ پاغی سر گناہنا او فرتکی پاغی سر درجات الګړون د خدای نه څه غواړي نو ګوره ګناه معاف شي او درجه مو اوچته شي نو خبره جوړه شوله که نه قالو نو دوی ویلي بلا یا رسول الله قال فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم اسباغ الوضو کاملول د چارندام دي دا اوداسې دي علی المکاره سره د سختو یخني ده او بیا هم کامل چارندام وکړي یو وکثرة الخطا الى المساجد او ډېر قدمونه اخیستل جومات ته او انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط دقه رباط دی چې کوم قرآن شریف کې راغلی دی او د رباط ډېر لوی اجر او ثواب دی نو دا ستاسو دپاره رباط دی اسباغ الوضو پیژنئ اسباغ په درې قسمه ده یو اسباغ دا فرض ده د چارندام او یو اسباغ نو دا څه د ملا صاحبه سنت ده او یو اسباغ د ائمه ثلاثو په مسلک کې مستحب ده او د امام مالک رحمت الله علیه په مسلک کې مکروه ده راجح دغه نه دی دا کراهت یک دی رالی نو دا مستحب ده کما اسباغ دا دغه دا فرض ده دا کم څه چې دا ترې درنیږي دا د مختلفو کتابو څخه ما را دغه کړي دا راټول کړي دا یو کتاب والا نه دي دا اصل کې دا هغه روایت کې وایم ثقیلتان فی المیزان د بخاري په ختم کې پنځه د بخاري ختمونه ما کړي ریکارډینګونه شته چې په یو ختم کې مې څه ویلي په دویم کې مې نه دي ویلي بیا په دویم کې مې ویلي په دریم کې مې نه دي ویلي په دریم کې مې ویلي په څلورم کې مې نه دي ویلي بیا په پنځم کې مې نه بدل بدل د هغې کې تحقیقات څه دي ملا صاحب ډېر هر ختم کې مې بدل کړی نو دا د ډېرو کتابو څخه مې دغه کړی را جمع کړي دي
نور هم شته دی خو تاسو ته مې یو څه وویل. راځه څه مې ویلې وایه؟ اسباغ الوضو. نو دا فرض کومه یوه د یو پیره ټول اندامونه د چار اندام هغې ته اوبه رسول یو پیره دا فرض دی. ټیک ده. او 3 پیرې لمدول دا سنت دي، خو موږ او تاسو چېرته 3 پیرې باندې عمل نه دی کړی. ولې؟ نو لذا چې راواړل کې باس کړی حشیم ویلي دي او نورو په تعاون بې بره ویلي، خو زه تاسو ته لاندې کتاب ځکه ښیم چې تاسو کتلی ولې نه دی. والسنة تکرار الغسلات للغرفات. من خو چې به 3 لپې سنت دي دا چا وي؟ والسنة تکرار الغسلات سنت 3 پیرې انزل دي للغرفات غرفات پې 3 ولګېدل او که پې 7 ولګېدل 3 پې ولګېدل او که 7 لپو 3 پیرې به لمدې. ښه دا ده چې به 3 لپو باندې ته دا کار وکړي، 1 لپه واچې خو مخ پې سم لون کې سړي ته پته ولګي چې لون مې کو، په 2مه پیره باندې سم لون کې او په 3مه پیره هم لون کې وس سنت ادا شو. نو سنت تکرار الغسلات للغرفات دا مسنون دی، دا زبردست دی. او 3م چې کوم دی اسباغ، نو هغه مستحب ده، هغه څه ده؟ اطالة الغره، تحجیل او اطالة الغره. چې دا مخ این دی که نو دلته به د دې یختو نه پسې لږ وربره شي، دا لږ بره ځای نه به مو سره دا دلته به د غوږونو سره دا ټول ځای نه د مرو پورې داسې به راشي تحجیل. او دغه ته دا اطالة الغره شوله. او تحجیل دا لاسونه چې څونه پسې بره دې ویندل، مټ ترې را دغه کېږي سم دې ترخونو ته څونه دې بره راورسول. او دا خفیم د ګیټو پورې نه چې ګیټۍ صرف ویندي، بره د کونډو پورې چې د څونه وس پې بر شو کونډو پورې. کونډۍ خو عورت یې به نه کاره کې دق یرحمک الله. دې ته څه ویل کېږي مولا صاحبه؟ اطالة الغره والتحجیل دا پکې مستحب ده. هلکه دا 3 واړه خبرې دا د احادیثو مبارکونه ثابت دي. 3 واړه چې د حدیثو نه ثابت دي، خو په 3 واړو باندې یو حکم دغه که دا ولګوه، نو دا یو د قرآن شریف دی چې دا مخونه وینځي، یو پیره انزل فرض دي، دې ته هم ځکه فرض ویلي. او دا 3 واړو ته هم ځکه هم صورت ویلي چې دا د سنت احادیث مبارکونه بې ګرد او بې غباره ثابت دي، نو دې ته هم څه ویلي؟ مسنون ویلي. او د اطالة الغره والتحجیل ته هم سنت ونه ویلي، مستحب هم ویلي. ولې؟ اوس ورته ګوره ها وجې ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د چار اندام را نقل کوونکي صحابه لس دي، او په لسو صحابو کې دا صرف د ابو هریره نه را نقل دي، د نورو نحو نه نه دي را نقل. چې دا څه وجې کیدی چې د نورو نحو نه ولې نه دي نقل؟ حالانکې خو چار اندام خو بار بار کیږي، پیغمبر اسلام صحابو بار بار لیدلی دی، دا صرف د ابو هریره صاحب نه را نقل دي. یو نکته دویمه بیا د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه چې چار اندام را نقل کوي، نو د هغه شاګردان تابعین هغه لستی نحتې اطالة الغره و تحجیل نه را نقل کوي، صرف یو راوي نعیم بن عبدالله ورته وایي هغې تې را نقل کوي. د ابو هریره نه په 10 راویانو کې صرف یو اطالة الغره و تحجیل را نقل کوي. 3م هغه راویم داسې مضبوطه خبره نه کوي، هغه هم وایي چې لا ادري په دې نه پوهېږم چې دا اطالة الغره والتحجیل قول ابي هريره ام قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما تم علم نشته چې دا د ابو هریره خپل قول دی که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا شریفه ده. ځکه پیغمبر اسلام فرمایي چې دا ځایونه به ستاسو سپینه پړقه کوي په ورځ د قیامت باندې. نو فمن استطاع منکم ان یطیل الغره فلیفعل. نو اوس دا احتمال هم لري چې دا د ابو هریره مدرج وي، دې ته مدرج وایي چې نبی اسلام یو خبره نه کړي او راوي ورسره ولېږي، یا صحابي خبره نه کړي لاندې راوي ورسره ولېږي، دې ته ویل کېږي مدرج. نو چې دا اوس مدرج ده د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، او که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، د دې 3 ټکو د وجې نه خبره د سنت نه راکوزه شوله، د استحباب درجې ته راغله یا د جواز درجې ته راغله. امام مالک یې ځکه د کراهت قایل شوی دی په یو قول کې. ښه دا معنا شو.
او دویمه واړه لکه قدمونه ډېر د قدمونه ډېر والي نه مراد دا دی چې جومات ته څوک بار بار ډېر ځي. آیا داتې مراد کیدی شي صاحب علیه رحمته چې سړی جومات ته ځي واړه قدمونه والي؟ انعام الباري کې حضرت صاحب فرمایي چې نه داتې نشي مراد کېدلی. خو د حذیفه رضی الله تعالی عنه په روایت کې ما موندلي دي چې ما پسې کوم تحقیق کړی دی چې حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې صحابو به واړه قدمونه زر اغوستل. نو زر قدمونه اغوستل دا معنی چې ټیم به ونه لګېدل، په لږ ټیم کې به جومات ته م ورسېدل. او واړه دا چې قدمونه به یې ډېر شو، یو ځای ته 100 قدم والي واړه والي نه 1.5 سل به جوړ شي. ته به جوړ شي مولا صاحبه. دا د حذیفه رضی الله عنه په روایت کې دا شته دی چې صحابه کرام واړه قدمونه زر اغوستل چې جومات ته به چې قدمونه هم ډېر شي او ټیم هم زیات ونه لګي، ځکه چې ته ورکوټی قدم والې په ورو مسدین بیا به دې ټیم ډېر ولګېږي، نو نن به دې ټیم ډېر ولګېږي او ګټه به هم دې وشي، قدمونه به دې زیات راشي. نو کثرت الخطا الى المساجد او بل انتظار الصلات بعد الصلات دا ډېر اهم خبره ده مونږ چې څوک چې د تصوف د لیڼو واله دي او د مازدیګر د مانځه نه بعد د ماښام پورې دا په خپل ځای باندې کښېني، نو دا ډېر لوی دغه دی. یا د سهار مونځ نه بعد سړی کښېني، نو دا کې ډېر دغه دی. خو د مازدیګر مونځ نه بعد کې کښېني بهتره دا ده چې ته به کښېنې د قیدې په شکل باندې، او د سهار مونځ نه بعد که ته اشراق دپاره کښېنې نو رسول الله به فرلتۍ واله، نو فرلتۍ به یې ووهه، فرلتۍ م واله. داسې ناست هم ثابته ده قرنپاک ورته ویلی کېږي چې هغه دا خپې دواړه ودرېده چې دا لاس یې راتاو کړي. داسې پیغمبر علیه السلام ناست یې، خو زیات ده چې پیغمبر سلم به فرلتۍ واله. فرلت پېژنئ که نه؟ دا راځه چې څنګه ناست یم د سهار د مانځه نه بعد، نو د یو مونځ نه بل یا د ماښام نه د ماخوستن مانځه پورې کښېني. دې کې ډېر اهم کار دی چې د مانځه انتظار هم کې او ذکر اذکار خپل وظایف هم کې، نو دا ډېر لوی مقام لري. وشو فرمایم وفي حديث مالك بن انس فذلكم الرباط دو پیری راغلی دی. رواه مسلم وفي رواية الترمذي ثلاثا درې پیری راغلی دی. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ چا چې اودس وکړو ښایسته اودس یې وکړو نو خرجت اوبوځي خطایا ګناهونه د ده من جسده د بدن د ده نه تر دې پورې چې اوبوځي لاندې د اسفارو د ده نه. هلکه خروج خو د هغه چا صفت جوړېږي چې جسم وي هغه خروج وکړي. لکه ستا د جیب نه روپۍ خروج وکړي نو روپۍ جسم لري، نو ګناه خو جسم نه لري. نو شیخ ابن العربي په عارضة الهوزي شرح ترمذي کې وایي دا کنایه ده د غفران نه چې بس خدای پاک معاف کړي. او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه وایي چې نه دا په حقیقت باندې ورمحمود د الدیباج د ښکلې شرحه ده د سیوطي صاحب شرحه د مسلم د الدیباج 5 جلدونو کې دا وایي په حقیقت باندې وردغلی دا ورمحمود دی. ځکه هره ګناه د مؤمن په دې زړه باندې تور داغ دی، نو هغه تور داغ وځي که نه؟ تور داغ وځي. ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء في قلبه، ابن ماجه کی 313 نمبر روایت دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا العبد المسلم مسلم ویلې دی یا مؤمن ویلې دی فغسل وجهه خرج ازيد مقتدنا كل خطيئه نظر چې نظر کړی له هغه ته بعینه په دوانو سترګو باندې مع الماء نو ګوره د سترګو والا ګناه معاف شوله او ما اخر قطر الماء واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئه كان بتشت حاشني ولي غير يدا ولا سنه مع الماء او مع اخر قطر الماء اخري سات کې سروزي فکر دی رالی د دې وجې نه به بزرګانو چې د چارهدام کې دا لاس لږ ساتې نیولو دا یو څاڅکې ګناه د ستا نه غورځېږي، اخري څاڅکې سره اخري ګناه وغورځېږي، اخري څاڅکې سره اخري ګناه وغورځېږي. ښه جناب او بیا فاذا غسل رجلیه نو خرج اوبوځي هر یو خطیئه مشتها چې مدل کړي هغې له رجلاه خپو د مع الماء او مع آخر قطر ما تر دې پورې چې دا به وځي نقیا صاف سوتره من الذنوب د ګناهونو نه. چارهدام دونه ښه شی دی استاذ. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم نشته یو سړی مسلمان چې حاضر شي د تمون مکتوبه او دی ولا ښایسته اودس وکړي او خشوع باندې وخشوعها خشوع له وکړي مانځه لره او رکوع د دې مونځ وکړي الا كان کفارة مګر دا به کفاره وګرځي. کفاره دا معنی چې تا کوم ګناهونه کړي بس هغه معاف شو لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي تر څو پورې چې راتګ نه کړی کبیرتن غټې ګناه ته او که غټې ګناه ته راتګ کړی او توبې هم ورسره ویسته نو هغه غټه ګناه به مات شي.
وذلك الدهر كله دا ټوله زمانه کې دته دا منځونه معاف کېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه ونې نه څنګه څانګې پاڼې راغورځېږي که نه د خزان په موسم دقه رنګې په دې مانځه باندې ګناهونه څه کېږي ملا صاحب جوړېږي. اوږد اوږد مونځ اوږدې اوږدې سجدې دا ډېرې قیمتي دي. وعنه رضی الله تعالی عنہ انه توضا فابرأ راویل على یدیه په خپل لاسونو باندې ثلاثا درې پیرې ثم تمزمز واستنثر بیا یې مزمزه وکړه او استنثار یې وکړو. مزمزه پیژنئ څه ته وایي؟ دا دې څه تعریف وکړو د عوامو. مزمزه څه ده؟ ادارة الماء فی الفم. ورېږه ته په دې کې دونه لانجې دي چې و مج دا مج ورسره شامل دی که نه دی؟ یعنې چې خولې کې اوبه واچي او بیرته یې توکي. ادارة الماء فی الفم دا مج ورسره شته که نشته دی؟ راجح دا دی چې مج ورسره دی. مج شرنګول، خوله کې به اوبه څه کوي؟ وشرنګې. نو مزمزات یې اله جوړه شي چې مج وکړي. دا مج د مزمزې جز دی. ادارة الماء و مجه چې دا اوبه هم په خولې کې واچي او شرنګونه هم وله ورکړي، مثبت یې مزمزه جوړه شي. داسې اسانه مزمزه نه ده او د ژوندخوړ خیرات ښکاري. وسو تنو ثاره لکه دا ټکي دې دونه په خلار وي دې کې یو خبرې ته اشاره. خبره څه ده ملا صاحبه؟ وایه چې دا استنشاق موږ او تاسو یادو، خو استنشاق خو په حدیث کې رانه دی. استنشاق موږ او تاسو یادو که نه یادو؟ په دې حدیث کې استنشاق رالی. ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا فکر دې رالی که نه؟ په قرآن شریف کې عرفات غونډۍ ته تګ شته وی خود شته. فاذا افضتم من عرفات کله چې تاسو را کوزیږئ د عرفات نه واپسي کوئ، د واپسي یې څه کېږي؟ او که فکر دې رالی که نه؟ نو یو سړی ته ویل که ما څه نه ځي کاوه راسره نه څکي. ته وایي چې بس کاوه به وڅکو، کاوه به وڅکو. نو کاوه خلک په ناره ګېډه باندې چې سکي دا خو ټوپکو تېل دي. مخکې دې څه غواړي؟ روټۍ. چې کاوه دې ویلې بس بیا په ډوډۍ کې م راړي. دا یاد ساته. نو صاحب علیه رحمته استنثار پوزې نه اوبه شیندل، اخراج الماء عن النثرتین. نو دا اخراج الماء عن النثرتین بدون د استنشاق کیږي. دا د رسول الله اسلام بلاغت دی. ځکه دی کلام بلیغ څه ته کېږي ملا صاحبه مختصر معنی کې چې دی ویلي همدې ته وایي که استنثار سره استنشاق په خپله باندې راغلی. که په اذا افضتم من عرفات کې تک په خپله باندې عرفات ته ثابت شو. دقسې مثال ګوره د کاوې دی. د کاوې چې ډوډۍ چا خوړلي وي داسې ټیم هغې کې د کاوې ست ورته کوه او که بل ټیم کې د کاوه ورته یاده کړه نو د کوم ځای؟ د کرالي په کرالي. ثم غسل بيمينه مخلل ثلاثا ثم غسل بيمينه يده اليمنى لرام الى المرفق تر سنگلی پوری ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا چودس کړه وضوء په شان ته داودس زما هاذا چې دا دې الکدا خو یو ګونه بیا د بیرانه ده چې پیغمبر علیه السلام زما په شان ته داودس کړي. وای نه بیا د بی په دې کې چې ته دا وی چې ما داسې چارندام چې دا ما وکړو دا زما چارهدام په شان ته د چارهدام د رسول الله او د چا نیکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ته چارهدام نشي کولی. نو داسې به ووایي چې د پیغمبر علیه السلام داسې چارهدام یعنې داسې دا زما چې کوم کارونه دي فرض که ما په چارهدام کې د 18 خبرو خیال وساتو او رسول الله پکې د 6 ساتلی دی. نو په دغه 6 کې دا 18 دي که نه دي؟ نو هغه ویلی شي چې هغه د دې په شان دی، خو دا خو د هغې په شان ته به څنګه جوړ شي؟ دا 18 دی او هغه 6 دي مثال په طور فکر دې راغلی. نو 6 د 18 په شان ته بېشکه دي، خو لیکن 18 د 6 په شان ته بېشکه نه چړولی دي نه. ثم قال من توضا وضوئي هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا چا چې اودس وکړو په شان ته د اودس زما هذا چې دا دی. ثم يصلي رکعتين لا يحدث نفسه خبرونه کوي د خپل زړه سره فيهما په دې دواړو کې بشیء په یو شي باندې غفر له ما تقدم من ذنبه. اکابرین به 2 رکعات په هغه باندې کول په مریدانو باندې چې ته به داسې 2 رکعاته کې چې په هغې کې ستا توجه بل خبرې ته وانه وړي. نو دا محنت سره کېږي. دا به یو پیره بله پیره بله پیره بله اخیر به داسې ته وکړي. هر کارغویمن طلبه
فقد وجده. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم نشته مسلمان چې اودس وکړي نو ښایسته اودس وکړي او بیا ودرېږي لمونځ وکړي رکعتین مقبلا علیهما چې دی متوجه وي په دې دواړو رکعتونو کې بقلبه ووجهه بقلبه ووجهه بقلبه. د دې بل د دې نه څوک یو کس تعبیر وکړي ها نه ستاسو سټډي ما وکتل په لږ ساعت کې مې د بیټري چک وکړو چیک آف چې تاسو کتاب نه ګورئ وبو کتاب چې چا کتلی نو د دې نه به تعبیر ماته کوي ته ولې چې ما کتلی دی که نه اوس ما باندې دغه شوله تجربه شو ها. ثم یقوم فیصلي لمونځ به وکړي رکعتین مقبلا علیهما بشراشره بشراشره چاته تاسو لیدلی دی دا ټکي چې پیدا شوي است نو خو تاسو دا نننی بیزاوي نه دی کتلی په ننني بیزاوي کې بشراشره راځي او د هغې دقه معنا ده چې زړه او دماغ دواړه متوجه کړي. موږ یې پښتو کې معنا کوو سره د واړو تکبیرونو لکه دا متوجه سره د واړو تکبیرونو په زړه او په مزغو سره. زړه کې ډېرې خبرې راځي مازغه بل طرفونو ته خیږي دا زړه او مازغه دواړه دا چې متوجه کی بقلبه وجهه معنا بشراشره غلطه د شراشره معنا که په نقطه کې یا حاشیه کې یا شرحه کې ګوري نو دقه بقلبه وجهه معنا یې کړې ده او دقه معنا یې کړې د دماغ او زړه دماغ او زړه یعنی بقلبه باطن ته اشاره ده او یې کې ظاهر ته اشاره ده چې دی په دې دوه رکعاتو کې داسې ولاړ دی چې دا ظاهر هم شرع ته برابر دی او زړه هم چې کوم دی شرع ته برابر دی داسې رکعتین وکړو بشراشره الا وجبت له الجنه بس جنت چې هلکه جنت نو دا مولي صاحب دا دوه رکعاتو کې جنت واجبېږي مور یا پلار په تندي ښکلولو سره جنت واجبېږي او په دیم جنت واجبېږي. نو دا د مور پلار کار خو تاسو ته به څه اساني که دا کار وکړئ چې نن لاغئ تندي ښکلولو سره جنت واجبېږي یوه او بله چې دی په دې مانځه سره جنت واجبېږي نو دې مونځ باندې به د خیره څه کوو ملا صاحب محنت کوو تاسو کې به کړي مي بعضې کسانو ښه د تصوف د طریقې ماهرین چې کوم پکې وي نو هغوی به دا عمل کړی وي خو که چا نه وي کړی نو دا عمل وکړئ یو دوه رکعات داسې وکړئ بس په توجه سره برابر کړئ. د دې دپاره څوک باغ ته تلي څوک هغه اوبه چې کوم ځای کې بیږي چینو هغه ته تلي څوک په سخته تیاره کې راپاڅېدلي ده چا په څه کې کړي چا مازغه کوم ځای کې ښه برابرېږي هلته دې وکړي که نه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منکم نشته تاسو نه یو تن یتوضا چې اودس وکړي فیبلغو یې ویلی دی یا یې فیسبغو ویلی ده او دا معنا ده چې د راوي شک دی چې یبلغو یې ویلی که یسبغو درې واړه درې شلې شپېترې د درې شلو چې کومه معنا ده د شپېتو هم دغه معنا ده خو مولوي صاحب په دې مما ورته اذان پرې کړو چې دا راویان څومره دغه کوي احتیاط کوي چاته ټکې بدل نه کړم چاته ټکې چې درې شلې ویلي چې درې شلې یاد کړم او که شپېتې ویلي چې شپېته یاد کړم هغسې خبره او ثم يقول بيبسي اوي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وفي روايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كذا پسي وي الا اندسي بسوک نه چې کامل او د سوکي او بیا پسي دا وي الا فتحت له مگر کلا او بشیر د لپاره دروازې د جنت اتواړه يدخل من ايها شاء داخل شي دی جنت ته د هر یوې دروازې نه چې د ده خوښه شي وهکذا رواه مسلم دارنګې مسلم هم دا راوړي دي او نسایي کې هم دا شته دی په لومبي جلد 92 صفحه کې ښه والحمیدي راوړي دي په افراد د مسلم کې وکذا همدارنګې ابن الاسیر هم راوړي دي په جامع الاصول کې او ذکر کړي دي شیخ محی الدین النووي دا ډېر لوی شخصیت دی محی الدین نووي دی دیني ژوند یې کړی داسې کتابونه یې لیکلي حیران بشي کتاب الاذکار فلان 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 تهذیب په آخر د حدیث د مسلم کې علامه روینه وزاد الترمذي او ترمذي پکې زیات کړي دي چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین دا به مسروي اللهم اجعلني من التوابین خدای وګرځې ما لره د بار بار توبه ایستونکو نه توبهګار مې جوړ کړي او وګرځې ما لره د متطهر باب تفاعل ته خبر چې ځان په تکلف سره پاکي خدای ما د هغې خلکو نه وګرځي ځان سم پاکي
کوشش کوي، محنت کوي. والحديث الذي رواه محي السنة في الصحاح من توضأ فأحسن الوضوء إلى آخر. رواه الترمذي في جامع بيانه إلا مگر كلمة أشهد قبل أن محمدا پکې راغلې ده. دلته أن محمدا الته کلمه أشهد راغلې ده، أن محمدا. تاسو روایت کې اول سره ته وګوره کلمه أن محمدا عبده ورسوله، ولیکن هغه پکې دا راوړي چې أشهد أن محمدا عبده ورسوله. یو خو مولي صاحب راشه دې خبرې لره چې دلته ته دروازې راغلي د جنت. د جنت څو دروازې دي؟ تاسو لکه چې ګشت هم نه دی کړی، جنت اته دروازې دي. یوه دروازه خاصه د ذاکرینو دپاره ده، ذاکرین به په خندا خندا جنت لځي. فکر دې راغلی؟ اته دروازې، یو دروازه د مانځه ده، یو دروازه د صدقې منقې ده. فکر دی سړی منځګزار دی بل صدقې کوي. دین د عوامو کې داسې کسان دي چې لکه نور دین دونه پابندي خو صدقې ډېرې کوي. خدای پاک امت رسول الله وسلم ته باني جوړوي، څوک په څه وبخي څوک په څه وبخي. او بله دروازه د جهاد ده، بله دروازه ریان د روژهدارو دپاره ده، او بله دروازه د توبې ده، توبې چې څوک وباسي، او بله دروازه د کاظمین الغیظ ده چې څوک دا غصې زغمي ذاتي طور باندې. د اسلام په حق له چې چاته د غصه راغلې دغه ناپس کوه چې وست کېدو، کاظمین الغیظ. او بله دروازه د راضین ده چې څوک ریاضت کوي. دا د تصوف په دې لین کې ریاضت د ځان د صفایي دپاره ذکر اذکار کوي. نکدې دی نو د صلات والا، د صدقې والا، د جهاد والا، د روجې والا، ریان د توبې والا، کاظمین والا، او د رازین والا، او باب الایمان ایمان والا دروازه. ابن القیم سے فرمایلی دی ابواب الجنة لا تنحصر في الثمانية بل هي اکثرو كما دلت عليه الاحاديث. وی دا تو نډیری دي ٹھیک ده. خو لیکن علامه ابن القیم په خپل نونیه کې ویلی دي چې ابوابها حقا ثمانیة اتت فی النص وهي لصاحب الاحسان. حادی الارواح کې ویل چې اته دي. تطبیق پکې آسان دی مولوی صاحب. د جنت ډېرې دروازې دي او تم دي، د جنت ډېرې دروازې دي او تم دي. تحصیل بازار ته لاړ شه، 400 تحصیل بازار. نو د دې څلور لارې دي او ډېرې دي. څلور لارې دي، یو د نوخان، بل د مردان، بل د تنګي، او بل د پیشاور، او نورې لارې پکې شته دي. لکه دې دی که چاته معلوم وي هغې تاسې معلوم، چاته معلوم نه معلوم دی کې یو بل سره دې وګرځي نو معلوم دي. لکه دې ملا نصر الدین وایي مسلې د هغه که درځي کې پوهېږي نه پوهېږي، هغه څه وایي نه پوهېږو. تاسو ته څوک بیان کوي ځئ نه پوهه بس څوک پوهېږي. بله ورځ به پوهېږو نو چې پوهه سي خو بس پوهه چې لکه بعض ویل پوهېږو، بعض ویل نه پوهېږي. دا کم چې پوهېږي دا ناپوهه دي. نو که چا نه یې لیدلی نو وی ولې په هغه دغه کې پې څه وخورئ ملا صاحبه، کباب هم ورباندې وخورئ، ځان سره یې بوسئ. نو ګوره څلور دروازې، خو لیکن ډېرې د جنت هم غټ ګیټونه اته دي، او نور وړې وړې دروازې پکې نورې هم شته دي. دا معنا دی. داسې کسان هم شته دی چې د هرې دروازې نه ورته اواز کېږي. غبرګ شیزونه چې څوک د الله په نامه ورکوي، غبرګ نامه چاله یو پیالې په ځای 2 پیالې ورکوي. فکر دې راغلی؟ یو کتاب په ځای 2 کتاب ورکوي، د یو لوټ په ځای 2 لوټه ورکوي، یو ټیم پیس په ځای باندې 2 ورکوي. دا به د هرې دروازې نه دغه کېږي، دا راځي. او ډېر کسان به داسې، خاص کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته به دروازې اوازونه کوي، هره دروازه چې په مونږ باندې جنت ته لاړ شه، په مونږ جنت ته لاړ شه. خو ما پسې ریسرچ وکړله، نه مې دی معلوم کړی چې بیا به په کومه دروازه لاړ شي. تاسو چا نه دی کتلی چې بیا به لاړ شي په کومه دروازه؟ دا خبر به خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی، خو لکه ما لا نه دی معلوم کړی. نو راځه ملا صاحبات دا شو. په بل روایت کې اوس د لاندې الفاظو له راشه ګوره، جنت اته دروازې به ورته دغه شي. دا د دې عزت دی، یو دروازه هم سره ملا صاحبه کافي ده. خو د دپاره جنت ټولې دروازې کلاویږي.
او په بل روایت کې سره دام راغلی چې سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك استغفرك واتوب اليك. دا نسائی راوړي عمل اليوم والليله کې، المنهاج کې نووي راوړي په لومبي جلد 123 کې، او په روایت د ابن ماجه پسې راواړوي 469 صفحه په ابن ماجه کې وګورئ، هغې کې سره دا ویلي ثم قال ذلك 3 مرات، 3 پیرې به وي. نن په دې حدیث باندې پورا عمل درته اوس درښیم. تاسو خو به ټول یو پیره دا په چارهدام پسې ویلي، خو 3 پیرې به وي، 3 پیرې باندې عمل کوئ. زه زیاتر 3 پیرې ویم، کله کله یو پیره ویم. ثم قال ذلك 3 مرات، دا دعا به 3 کرته ووایي. او الکه چې پسې لاړ شي مسند د ابویعلا الموصلي راواړی، په هغې کې غوسه قید لګولی دی، دا دی چې ثم لم یتکلم، د چارندام نه بعد خبرې ونه کي حتی یقول، چې دا دعا ووایي. دا دعا قبل التکلم ده، ګوره دا ذکر اسکار قبل تکلم دی. خو ټیک دا چې د هغې په سند کې محمد ابن عبدالرحمن دی، محمد ابن رحمان په ضعف باندې اجماع ده. مجموع الزوائد د هیثمي لومبي جلد 238. خو خیال ساتل پکار دي، خیال ساتل دا د تکلم نه مخکې دا دغه دي، دا پکار دي. او په روایت د ابو داود شریف کې به راشي 170 نمبر روایت دی، کال به د خیروي ثم رفع نظره الى السما، بره به وګوري. خو مولوي صاحب هغې کې ابن عم د ابي عقیل مجهول راوي پکې دی. ابن عم د ابي عقیل د تره د زوی نه دا را نقل دی. اوس د ابن عم د ابو عقیل ابن العم د تره زوی کوم تره زوی تی مراد دی او څوک دی، نوم یې څه دی، مجهول دی، دغه دا مضبوط دی که ضعیف دی، جهالت د راوي مضر دی که. خو بیا هم به هر حال پکې رالی، په ضعیف روایت کې رالی، نو خو راخلی که نه خبره باندې پوه شولې. ابن دقیق العید لوی شخصیت دی، هغه په شرح د المام کې وایي رفع الطرف الى السماء للتوجه الى قبلة الدعاء. څنګه چې د مانځه دپاره خانه کعبه قبله ده، داسې د دعا دپاره بره طرف قبله دی. نو خیر دی که د دعا ټیم کې چا وایي بره وکتل، چا بره وکتل، نو وی دا خبر د شریعت د اصول سره برابر ده، ځکه چې دا بره دا قبلة الدعا ده، ځکه چې دا بره مهابط الوحی د وحی د دغې نه لاندې راکوزېږي، او ځکه دا مصادر الملائک د ملائک راکوزېږي او خېږي د بره نه که نه. فکر دې رالی. نو لهذا صاحب علیه رحمته ابن دقیق العید وی بره کتل پکې پکار دي. روایت پکې ضعیف دی، ګوره ها که چا سره په دې خبره کول. خو موږ مقلدین، موږ ته د مقلدینو ته د لاندې عالمانو خبره هم صحیح ملا صاحبه بس معتبره وي، موږ پکې کتی شو. که څوک غیر مقلد پکې نه ګوري، حدیث پې قوي نشته، ته مه ګوره، خو موږ مه منې کوه. او یو جماعت د علماو ویل یستحب یقول الذکر كله مستقبل القلبه. فکر دې او دا ګوته چې سره څوک دغه عقیده اوچتوي، نو دا حدیث کې خو نه ده راغلی، خو د اصول د شریعت سره برابره ده. ځکه په دې ځای باندې تا د توحید اواز ورته کې اشهد ان لا اله الا الله، یعنې په توحید کې دا ګوته اوچت شوې ده. نو دې ټیم کې هم ته دا وایې، نو ګوره دا په دې ګوته مې اشاره د توحید راغله. نو په قاعده کې اشهد ان لا اله الا الله کې ګوته مونږ چې تو، نو دا ته اشهد ان لا اله الا الله کې چا ګوته اوچته کړه، نو وروره د دې دپاره اصل په شریعت کې شته چې اصل راشي بیا بدعت نه وي. یعنې ما ثبته بالحدیث نه دی، خو لیکن بدعت هم نه دی، بدعت هم نه دی. د هغې قبیلې نه وګرځېدل چې نه په کتاب کې دی، خو نه د کتاب نه بار دی. دغه پېڅه کېږي ملا صاحب، دغه کېږي په دې دغه کې راغلی. او په یو بل روایت کې د سنن کبرا د بهقي راوړی دی په 6 جلد او 25 صفحه کې. که په موبایل کې ګورې نو 9909 نمبر روایت هغې کې، او مستدرک د حاکم هم راوړی دی په لومبي جلد 563 کې. هغې کې دا دي یو روایت راغلی چې کتبه فی رق ثم تبع بتابع. دا کلمات چې چاردام پسې چا قبل تکلم وویلې، نو دا په یو کاغذ کې رابند کړي،
دا خو تا په تکلم پې داسې وکړو خو دا درته په کاغذ کې ملایکې رابند کړي او په دې کاغذ د پاسه مهر ووایي فلم یکسر الی یوم القیامه قیامت د ورځې پورې دا کاغذ نه ماتېږي او نه شلولی کېږي په قیامت کې بیا تاله درکړي چې ستا د نجات کلمه واله نو د چهاردام نه بعد دا څونه ضروري ده مونږ خو چې طالبانو ته ګورو خولیو ته هم ګورو دې ګوتو ته هم ګورو چې دې څه کوي ډېر کم کوس طالبان په دې عمل کوي نو دا به څه کوو عمل کې راوستل غواړي ملایانو دا څه چل کېږي مولي صاحب چې طالبان د جومات نه په ښۍ خپه باندې بار ته وځي را ننوځي په ګڅه خپه باندې چې څنګه لاړ داسې توکلي ګزار دی د ړندو غره چې طالبان د سنتو اتباع نه کوي نو ته سوچ په خپله وکړه څوک به د سنتو دپاره به پیدا کېږي چې به د دې اتباع کوي یاد ساتئ مولي صاحب څنګه به موږ تاسو وارث د انبیا جوړېږو رازا وعن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي بشك امه ما يدعون را بل بش يوم القيامه غرا محجلين سپین مخي بي غرا محجلين او سپین پخي بي سپینو پخي بي من اثار الوضوء دا مخ به سپینه پلاقا کوي لاسونه خپې به سپین پلاقا کوي ومن استطاع منکم ان یطیل غرته هغه څوک چې طاقت لري منکم له تاسو نه چې اوږده کړي خپلې غرې لره فلیفعل نو اوږده دي کړي اوس دا مدرج دی که مرفوع دی مدرج دی که قول النبي صلی الله علیه وسلم دی دقه ټکی یاده وکړه وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تبلغ الحلیه رسیږي به دا حلیه دا دغه دا ښایسوالی د دې مخ او د خپو د مؤمن نه کم دی ته چې رسیږي وضو او دس چارندام نو د دې دوه ترجمې یو ترجمه دا ده چې دا وضو کم دی پورې مقرر دی چې دې ځای پورې ته مخ او لاس وینده او دې ځای پورې خپې وینده دقه دی هلته به رسي او بله دا چې کوم دی ته دې اوبه رسولي وضو اوبه د اوداس وضو اوبه د اوداس نو بیا ته دغه ثابتېږي اطالة الغره و تهجید بیا په دغه توجیه کې ثابتېږي قرآن شریف کې څنګه راغلي دي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة تاسو چېرته فاغسلوا وجوهکم باندې عمل کړی که نه هم دی فکر تاسو ویني وجوهکم وجوه جمع د وجه نو دا خو جمع ده چې نو دا جمع ده تاسو څو مخونه وینځلي دا خپل وینځئ که د سبیل باندې نور له وینځئ دوه به نور دوه له بیا نور وینځي او یو به ځان له وینځي او که نو هلکه په شرقایت کې نه دا دغه شوي دي دا راغلي دي په نور الانوار کې چې مقابلة الجمع بالجمع تقاضا د انقسام الاحاد بالاحاد کوي معنا ترجمه دا د ویندي تاسو وجوهکم خپل خپل مخونه خپل الفصل الثاني عن ثوبان رضي الله تعالى قال قال رسول الله استقيموا تاسو برابر شي او هرگز به تاسو برابر نشئ تاسو باب احصاء نه کوي برابر به نه کوي ځان او پوه شئ چې بېشکه بهترین د اعمالو ستاسو نه صلات مون دی او حفاظت محافظه مشوالی به نه کوي په وضو باندې مګر مؤمن چې ټول عمر چارندام کې ګرځي چارندام کې چې ګرځي دا ډېر اهم دغه دی سحر به د باندې اثر نه کوي که مرګ رالی مرګ به چا وي د شهادت وي ولا حفاظت وضو نه کوي مګر مؤمن رواه مالک و احمد ابن ماجه او سند حسن دی ها او دا ثوبان ابن بجدد دا آزاد کرده شده غلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فکر دی دا اصل کې یمنی آزاد سړی و خو چا د دنه غلام جوړ کړی و اخیستی و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم شراب کړه واغېستو او بیا یې آزاد کړ په 450 هجري کې دی وفات شوی دی 127 احادیث مبارکه د دنه را نقل دی حضرت ثوبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ على طهر چاچا ودس وکړه په صلاه د پاکینا كتب له 10 حسنات الفصل الثالث عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح د جنت صلات ده کنجي د جنت او مفتاح د صلات الطهور او د چاردام ده دي کی استعاره بديعيه دي ته وي استعاره بديعيه دا منذ او دا جنت دا منځي داسې یو خزانه فرض کړله د هغې دپاره بیا ورتګ ته چابي پکار ده چابي چارندام دې نه غیر نشي ورتللی بیا دا منځ د دې نه یو چابي جوړه شوله په دې به جنت کولاویږي جنت ته په غیر د دې نه نشي ورتلی او په دې کې سلیمان راوي دی
خدا هغه روایت د حسن درجی وي نو حدیث حسنون دی. وعن شبیب بن ابي روح دا د ثقات التابعین نه دی. ها دی نقل کوي عن رجل د الاغر نامه ده د دی رجل. الاستيعاب د ابن عبد البر لمبي جل 45 کی وای. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې وسلم صلی الله صلاه الصبح فقرأ انویر سورۃ روم لرا نو ګډ وډ شو په د باندې د سورۃ په ګډ وډ. فلما صلى کله چې مونږ یو کو قال ما بال اقوام سری حال د اقوام د قومونو چې مونږ کې زمونږ سره لا یحسنون الطهور چې نه خسته کوي چار اندام لرا وانما يلبس علينا دې ګډ وډي په موږ باندې قران اولئک دغه کسان. او پر روایت د احمد بن حنبل کی راغلی دی چې انما لبس الشیطان القراءه من اجل اقوام یاتون الصلاه بغیر وضوء. الته شیطان ته نسبت کړي نو دوانه ټیک دي. اصل کې د قراءت شیطان ګډ وډ کی او شیطان به نور راغلی کبي او د سنور راغلی. شیطان چې څوک کلاو ودرېږي شیطان ځان له ځای پیدا کوي بیلته په جمع کې شیطان هم ولاړ او چې بیا اودس یې چا اودس چا دام برابر نه هلته بیا شیطان راشي د هغه په واسطه باندې راتلی شي داسې شیطان راتللی نشي. دا معنا نو ګوره د مقتدي نه اثر په چا باندې وشو په امام باندې. ادي بدي برګردني مقتدي هله دې نه راووته که نه ادي بدي برګردني مقتدي دا خو پکې که نه مناسب. انما يلبسون القرآن اولئک کی اشاره سره د وصف نه اولئک علی هدن دا کسان د دې صفاتو له وجې علی هدن دي. نو د دې کسانو د دیو د صفاتو هند بیا د سید وجې نه په موږ باندې قرآن ګډ وډ شي نو پته ولګي د منیسب چې په مجلس کې صالحین ناستي د هغې اثر هم کېږي او که طالحین ناستي د هغې اثر هم دی کېدی شي. وعن رجل من بني سلیم دا نسائی کی راغلی بیا جلد 151 صفحه په عبدالملک بن عمیر په کې راوي دی د هغه حافظه په اخیره کې خرابه شوې وه. نو چې ما تاسو ته وایي چې حافظه چا په اخیره کې خراب شي رحمک الله نو بیا به څه چل کېږي که روایت معلومي چې دی قبل التغییر بیان کړی دی بیا قبول دی که پته نه لګېږي نو بیا به مونږ هغه روایت نورو روایاتو سره جنګو که د هغې سره مطابق خو ټیک ده که نه نو دی چې بیا موږ د دغه ته روایت د احمد ته دغه کو دا واړو چا ته واړو روایت د احمد بن حنبل ته واړو نو بس ټیک شو که نه هغې کې هم داسې راغلي دي پروا نه کوي نو روایت صحیح شو. وعن رجل من بني سلیم رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی د هغه نه ورته نو جهالت راغلی په راوي کې نو روایت څه شی شو هلکه یو سړي د بني سلیم نه نقل دی د صحابي مبارک نه نو روایت څه شی شو هلکه ضعیف شو که نه شو مجهول راوي پکې راغلی نه دی ضعیف شوی. جهالت په صحابو کې مضر نه دی چې د هر صحابي نه نقل یو د بل نه خو بل یار یو موږ ته څه شی دی مولي صاحب د اسمان ستوری دی نور او سپوږمۍ ده. عدهن وشمار دی لره رسول الله وسلم په یدي وی شمار دی لره دهن ضمیر دی وروسته تسبیحات او تحمید او تکبیر ته راجق دی نو اضمار قبل الذکر پکې راغلی اوس به څه کې روا دی که ناروا اضمار قبل الذکر پنځه ځایه روا دی. د رب په ضمیر کې هم د نعمه حکم دا دی. دریم په تنازع ضمیر شان څلورم دی دیرمې په زړګي باندې امیش کاروان د غم دی. پنځم هغه مضمر دی چې بدل وي د مظهر نه طالب امان غواړه د عاشق د شور و شر نه پنځه ځایه پکې څه دی مولا صاحبه روا دی بشرط تفسیر روا دی بل دا کې تفسیر راغلی که نه وروسته هم رسول الله صلی په اجماع په لاس کې یا په خپل لاس مبارک کې تسبیح نصف المیزان دی او الحمدلله یې ډکوي هلته ویل چې ته سبحان الله سره خو ته لړه کېږي که نه خو سبحان الحمدلله تملآن دوه تلې بیا ډکوي او دلته وایي چې دا نصف میزان دی نو اشاره وشوله چې د هر چا تسبیح ځان له ځان له ده د چا هغه نصف میزان ډکوي د چا هغه کل میزان دغه کوي دا ډکوي او تکبیر الحمدلله یې ډکوي او تکبیر ډکوي ما بین السماء والارض او روجه چې د دام نیم صبر دی
او طهورم نصف الایمان دی تیر شو. عن عبدالله بن سنابه رضی الله قال قال رسول الله اذا توضا العبد المؤمن فمزمزه وکړي. دا عبدالله سنابه رضی الله تعالی عنہ چې دی نو دا صحابي دی، 3 احادیث ته دنه نقل دي. او د امام بخاري دی دا ده چې دا تابعي دی، دا سره تابعي دی. او د ابن المديني دی دا ده د امام بخاري استاد ٹھیک ده کنه. خو لیکن حافظ ابن حجر د تهذیب التهذیب په 6 جلد او په اکان میں کې دا ویلي دي چې یاره د دنه د سماس تصریح راغلی ده په بعض روایت کې. نو بیا خو کاره خبره چې دا صحابي دي. دا وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بیا څه شو مولا صاحبه؟ دا د صحابي خبره دا مضبوطه ده. نو خرجت نو اوځي دا ګناهونه من فيه د خوله د دنه و اذا استنصر کله چې پوده سونکي اوځي دا ګناهونه د پودې د دنه و اذا غسل وجه خرجت الخطايا من وجهه تر دې پورې چې اوځي من تحت اشپار عینه لاندې د زیسمو د سترګې نه پاکه چې وینځي لاسونه له خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اشپار يديه و اذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه و اذا غسل رجليه نو اوځي دا ګناهونه د رجلینو د دنه تر دې پورې چې اوځي د اسپارو د رجلینو ثم كان مشي الى المساجد الى المسجد جمعه او مونږ د نافله زیاتی کار د لپاره دا ګناونه په چار دام باندې ماف شي. نو به مونږ ته کوم ګناه ماف کول پاتې نشي نو هغه به په د باندې رونق پریوزي. رواه مالک ان سعید سعید په شرط د شیخین برابر دی، حاکم په مستدرک کې ویلي. او نبی هريره رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم المقبره مقبره تراغله فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین. حرف ندا پکې حذف ده، یا اهل دار قوم مؤمنین. کله نا کله حرف ندا څه کېږي مناسب حذف کېږي، او کله نا کله منادا هم حذف کېږي. الا یا اسجدو یہ قومي سره ملاقات خا قوم د مؤمنانو. او بعضی وی چې نه دا ندا نه ده بلکې دا منصوب بنا بر اختصاص دی، منصوب بنا بر اختصاص دی کدرا. و ان شاء الله او منګه کله غوړو بكم پتا سفر لاحقون په واسطه کې دن کې کدا خبره خو یقیني ده بیا په کې څنګه ان شاء الله وای نه دا تبرک د پاره وای، دا تعلیق د پاره نه وای، چا د پاره وای د تبریک د پاره وای. دا به د مولا صاحب نه تپوس کې چې ان شاء الله د تبریک نه ویل ک تعلیقا یا دا د تحسین د کلام د پاره ویل دا یا دا د چې دا ان شاء الله په بكم لاحقون کې د چې تاسو مقبره ته ولا شو قبل خو بلا شو قبل خو با لا دا معنا. او بعض وی چې ان په معنا د اذا ده چې ان اذا شاء الله بكم لاحقون به خبره ټیک شوله. هم وددتو ذخوما ان قد راينا اخواننا چې منګ وینو خپل ورونو لرا یاره چې ورونه مې لیدلې وې. قالوا اولسنا اخوانك ايني من ورونه استا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتم اصحابي ورونه زما اغلي چې ندي راغلي بعدو. فقالوا كيف څنګه ته پیژنې تاسو چې ندي راغلي د اوس پوری من امتك يا رسول الله من اسك لم ياتي چې ندي راغلي بعدو لا تر اوس من امتك يا رسول الله. قال رايت خبر راك لو ان رجلا كيوسر لقد فارسني غر جمع اغر د سپین محجله د سپین خپو والا او په ما بین زهره خیل دا زهره زائد دی په ما بین د اسونو دوه من بومن تور خړو پړو کی وی اې نه په پیژنې خپل اس اده ک تور خړ پړو سونه دی استاد کی تک سپین اس ته چې ته وشه ته نه پیژن. ها قالوا بلا يا رسول الله قال فانهم ياتون غر محجلين من الوضوء. او دا صد وجنه بدا مخونه بسپینه پړه کې په دې پیژنم او زبر دیونه مخ کې تلم په حوض باندې ناشنا شخصیت دی لکه په دنیا کې خو موږ غټ سړي ته انتظار کوو. موږ مخکې ورغلي رسول الله به اول تللی حوض کوثر لرا او د امت انتظار وکړي. دا سیمینه شوله. نو ګوره دې کې څه راغله زه خو خومه انا قد رأینا اخوان چې موږ غرونه وینو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته څه ویلي دي راتلونکو خلکو ته غرونه ویلي. شاه اسماعیل شهید رحمت الله تعالی علیه خپل کتاب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشر ورور ویلی دی. وروره چې دې ماماګانو په هغې باندې څونه شور او فقر او ګلز دغه کړی شروع کړ دا خو جایز دا څه دی مولا صاحبه جایز دی. نو ورور په دغه معنا باندې شو د مینې او د محبت په معنا دی.
نو اوس د دې نه خو دا معلومیږي چې لکه نور خلکو چارندام په نورو امتونو باندې نو دا صرف د دې امت خصوصیت دی فکر دی نو دقه درې قواله په یو قول دا دی چې دا خصوصیت د دې امت دی نور خلکو کې چارندامې نه وي او بعضې علما وایي چې نه په انبیاء کرامو باندې چارندامې وي خو په امت یې نه فکر دی خو راجح مذهب دا دی چې نه چارندامې په مخکنو امتونو وي دریم قول دا راجح دی په نورو امتونو هم چارندام او دسونه اوخه هغه رواه زاد ریاض الصالحین ته راشه فتوضأ جریج اودس چارندام ځکه چې اودس چا وکړو جریج نو جریج زموږ د امت سړی دی که د مخکنو دی مخکنو شته دی پکې کنه اوس ولله رکعتین شته دی پکې خو په دې خصوصیت سره نشته دی د هغې چارندام کې دونه زور نه و لکه زموږ ستاسو چارندام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ د برکته کمزور دی او موږ به پې غرم مهجلین هغې به پې غرم مهجلین نه به وي صاحب علیه رحمته دا معنا وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال وسلم انا اول من ذا والله اچانک اجازه بوشي دغه ته په سجدې باندې یوم القیامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت پر سجده لګي و ورځې به دا سجده و ورځې څونه اوږده سجده وانا اول من يؤذن له چې پورته به کې سر فانظروا الى ما بين يدي مخ خپل ته نو پیژنه خپل امت کلم من بین الامم او رست زمانه مثل وان يمين يخطر مثل ذلك وان شمال ار طرف ته زمانه د امت بلا امت بلانه ولا الحمد لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك من بين الامم فيما بين نوح الى امتك نوح عليه السلام دا نوح اول النبيين دا چې مخکې دنه دغه والا پیغمبران تکوینی دا امور به خلکو ته ستګو داسې به کوي داسې به کوي داسې کوي داسې به کوي او نوح علیه السلام تشریعي پیغمبر اولنی او د خپل نوم دی عبدالغفار او زاد المسیر کې وایي چې د ده نوم دی السکن خو دا نوح علیه السلام ته نوح ولې وایي لکثرت النوح ده به جړا ډېره کوله او جړا خو دې ته محبوبه ده قال هم غر محجلون من اثر الوضوء نبي يوتن كذلك غيرهم دبو پیجنم دي لرنهم يوتانا چې دې تبا ورکول شي دا خپل کتب خپل عمل نامي بي ایمانهم په خود لاسونو کې او دبو پیجنم چې منډې وي من بین ايديهم مخير ديو ذريتهم واړه اولاد دا واړه ماشومانان بر ديو مخې د سوي مولا صاحبہ منډې به وي صلی الله تعالی علی خیر خلق زغرا کذا